نو الله فرمایي چې تاسو په دې حلال او خزو کې طلب کوئ، ځان له پکې وګورئ، باموالکم په خپلو مالونو سره، باموالکم په خپلو مال. نو دې کې چې کوم دی ابو بکر جساس رحمت الله علیه په احکام القرآن کې دوه خبرې لیکلي دي. هغه فرمایي چې دې نه دوه خبرې ثابتېږي. یو دا چې دې نه مهر ثابت شو، مهر چې یو نکاح د مهر نه خالی نشته دی، تر دې پورې کو څوک چاله لور خور ورکي او دې اړو مهر مقرر نه کړي چې بس تعالی ما اسی درکړې ده، خزا خاون یو بل سره نکاح کوي چې بس مونږ اسی نکاح وکړو، بیا مهر مقرر شو. او دویمه خبره ده چې دا مهر به مالی مال ارشي بني، چې کم مالی نو هغه به مهر جوړیږي، ارشي مهر دا نه جوړیږي. د احنافو په نسبت باندې مهر کم نه کم 10 درهم دي، او یو درهم دا چې کوم دی یو درهم چې دی نو دا تقریبا د 3.5 ماسو برابر دی. نو چې یو درهم د 3.5 ماسو برابر شو نو د دې نه تقریبا یو ماسه کم 3 تولې سپین زر، نو د دې قیمت په هر زمانه کې به کتلی شي. یو ماسه کم 3 تولې سپین زر، د دې نه کم مهر به نه مقرریږي. نن سبا تقریبا توله 2.5 زر د په سو باندې ده، نو چې 3 تولې شي یو ماسه ته کم کا. نو مثال په تور چې په 2500 باندې توله شو نو 7500 نو 7500 تقریبا 19,000 روپے په دې وخت کې به مهر د 19,000 روپو نه کم مهر به نه مقرریږي. ځکه د زمونږ په نسبت باندې 10 درهم چې کم دی 10 درهمونه کم مهر نشته، دا کم نه کم مهر دی، د دې نه زیات هر څومره څوک مقررولی شي. او د کم نه کم مهر د احنافو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې څومره دی 10 درهم، او د دې نه تقریبا یو ماسه کم 3 تولې سپین زر جوړي، یعنی یو توله یو ماسه کم 3 تولې سپینو زر حساب به کولی شي، د هغې مناسب به مهر مقررولی شي. زیات هر څومره مقررولی شي، د دې نه کم نشي مقررولی. نو د دې نه دوه خبر، یو دا چې مهر به هر حال به چې کوم دی لازمیږي، کو ته مقرره کو نه مقرره، خو چې د ښځې خاوند نکاح وشوله نو مهر به لازم کېږي. بیا د فقه په کتابونو کې دي چې څومره به لازم کېږي. ان تبتغوا تاسو تلاش کوئ د ښځو لره باموالکم په خپلو مالونو سره محسنینا، خو دا ښځې چې تاسو تلاش کوئ د څه دپاره؟ د نکاح کولو دپاره، د نکاح کولو دپاره، غیر مصافحین، نه د زنا کولو دپاره. مال چې ورکوئ نو دې مطلب به دا وي، دوه خبرې دي. یو دا چې د سړی پاک دامن پاتې شي، نکاح چې یو سړی کوي د دې دپاره کوي چې د سړی پاک دامن پاتې شي، ځکه وایي چې نکاح وکړي واده وکړي نیمې مانې محفوظ شي. نو چې دې دا نکاح کې د نکاح غرض څه دی؟ چې د سړی پاک دامن پاتې شي. او دویم غرض یې دا دی چې نسل انساني سیوا شي. نبی علیه السلام فرمایي هغه ښځو سره ودونه کوئ چې هغه ډېر بچیان راوړي، او په ورځ د قیامت په زه په خپل امت کې په ډېروالي باندې فخر کوم چې زما امت ډېر. نو د نکاح غرض یو دا دی چې سړی پاک دامن پاتې شي، یو دا چې نسل زیات شي. نو الله فرمایي چې تاسو د خپل مالونه ورکوئ، ښځې تلاش کوئ، نو دا مال د دې دپاره ورکوئ د نکاح په غرض باندې، د زنا دپاره. زنا کې هم خلک مال ورکوي، خو الله وایي دغه دپاره یې مه ورکوئ. محسنینا د نکاح کولو دپاره، غیر مصافحینا نه د زنا کولو دپاره. د دې دپاره به چې کوم دی دې نه دغه هم ورته متعه، شیعګان وي متعه جایزه ده. متعه دې ته ویلی شي چې په لفظ د متعې سره نکاح وشي. یوې ښځې ته وي چې زما تا سره تر دومره وخته پورې متعه ده، د یوې ورځې دپاره، د نیمې ورځې دپاره، نو بس بیا چې کوم دی بس ته زما نه آزاده. مطلب دا خپله پیدا دې واخلي او بیا آزاده کړي. نو چې خپله پیدا دې واخیسته نو دی خو د نکاح مقصد خو پاتې نه شو که نه، نسل خو سیوا نه شو که نه. تاسو ته وایي د نکاح مطلب څه دی؟ یو چې سړی پاک دامن پاتې شي، دویم دا چې نسل انساني سیوا شي، مسلمانان سیوا شي، امت سیوا شي. نو ته د هغې سره نکاح وکړه، سره خپله پیدا دې واخیستله، نو متعه شیعګان وایي جایز ده، او موږ وایو ټول امت په دې باندې اتفاق دی چې متعه ناجایزه ده. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د خیبر ابتدا اسلام کې جایز وه، د اسلام په ډومبي وخت کې دا جایز وه، خلکو په دغه شانتې کول. دغه رنګې نکاح موقت د یو معلوم وخت لپاره نکاح کول چې زما مته سره 3 ورځې لپاره نکاح، دا هم ناجایزه ده. او نکاح متعه چې کوم دی هم ناجایزه ده، شیعګان یې اوس هم جایز ګڼي. نو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي دا ډومبی چې کوم دی جایز وه په ابتدا اسلام کې. خو بیا د خیبر په موقع باندې نبی علیه السلام، حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام د خیبر په موقع باندې د خرو غوښې او د متعه
نکاح متعه چې ورته وي متعه دا نبی علیه السلام حرام کړه، دا غي نه منع وکړه چې د خرو غوښه به نه خورئ او متعه به نه کوئ د یو بل سره، دا غي نه بس دا حرام شوله، اوس متعه نشته. ځکه نن متعه د نکاح مقصد په نه حاصلېږي. نو دې نه دغه خبرې ووتې چې الله فرمایي چې محسنین تاسو د نکاح په غرض باندې ښځې کوئ غیر مصافحین، نه د زنا دپاره. متعه هم زنا ده په دې دور کې او دا شان د نکاح موقت دا هم چې کوم دی په دې دور کې زنا ده. نکاح موقت او متعه کې فرق صرف دومره دی چې یو سړی نکاح کوي نو په نکاح په لفظ د متعه سره چې زما ته سره دوره وخت لپاره متعه ده، او نکاح موقت نو صرف چې دې کله نکاح کوي نو دی بوج زما تر دې وخت پورې سره نکاح دی، صرف دغه فرق دی پکې، نور خبره یو ده د معلوم وخت پورې نکاح، نو دا جایز نه ده. اوس ځکه چې الله تعالی فرمایل چې تاسو نکاحونه کوئ نو څه دپاره د نکاح کولو دپاره ښځې تلاش کوئ د نکاح کولو دپاره غیر مصافحین، نه د زنا کولو دپاره. دا ټول نکاح متعه شوه په دې دور کې، نکاح موقت شو، دا ټول چې کوم دی په زنا کې راځي.